بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. स्टेज बंदिनास मुहतरमो कदरमनो उलमाए किरामो, चूंकि दनन दगा कॉन्फ्रेंस रखी द इनकलाब पनाम और इनकलाब लकसंग की शेख साहब वो फरमायल दा तब्दीली और बदलन तवाए, लिहाजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकयव तरफ पैगंबर द दावत वेल केदलासी, बल तरफ का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर इनकलाब हम वेल केदलासी। ज़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द माशरी द बदलुन और द इनकलाब द पारो ज़का प माशरा की द खल्गो और द इंसानानो प शख्सी और ज़ाती जिंदगी की बगावत और फसादो नाफरमानी दलुई रबवा व माशरती और इज्तिमाई जिंदगी की तोर त्यारो जहालत और द सियासत और द निज़ाम हुकूमत प मैदान की दागा ज़माने दो सुपर पावर चियौता कैसर रोम वेल केदन, बल्कि किसरा ईरान वेल केदन पर दुनिया और पर खिता बांधी दाऊद जबर दाऊद जुल्म दागद बर्बरियत राजू हर मुल्क हर रियासत में दुर्गोडा और दरसिनलान की आगब मफ्तूह बाल जाम बे फातिह बाल ब्या बे वहां रियासत तख्पल तरफ नयो नवी निजाम रखाओ। लिहाजा पहाड़ जमाना की निजाम सियासत निजाम हुकूमत दादा कैसर और द किसरा पलास क्यों दर खुदाई रालांदी दीदम जिके पर सर बांधी खुदाई जोड़ा करे और इंसानानी गाम पर गाम दजान द पारा गुलामान और मरयान जोड़ोल।
جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه زمانه کې چې د فساد زمانه ده، په دغه زمانه کې چې د جبر او د بربریت زمانه ده، په دغه زمانه کې چې د بې انصافۍ زمانه ده، په دغه زمانه کې چې د جهالت زمانه ده، د هیڅ چا عزت او ناموس محفوظ نه دی. انسانان ټول د دغه دوو قوتو تر چاړه او تر توره لاندې ژوند تېروي. انسان به حیثیت انسان او انسانیت په خپله انفرادي زندگی کې هم رئ او غلام، په خپله اجتماعي زندگی کې هم غلام، د نظام سیاست او د حکومت په چترۍ کې هم د غلامۍ او د محکومۍ ژوند تېرول. ټول انسانیت مظلوم او محکوم و. په دغه وخت کې رسول علیه الصلاة وسلام راځي و دنیا ته یو لور یو لار د ژوند د تېرولو ورکوي، لیکن ریاست، سلطنت او قوت د قیصر هم چلنجي، ریاست، سلطنت او قوت د کسرا هم چلنجي، او تمام انسانیت ته پیغام ورکوي چې قولوا لا اله الا الله. د نن بعد به د یو خدای راج او د یو خدای عبادت او بندگی د مځکې پر مخ چې څه خدایان دي د دې یو حیثیت نشته. لہذا د دغه انقلاب ابتدا او آغاز د دغه ځای کېږي. تاسو ولیدل چې 14 کاله په مکه مکرمه کې، په مکه کې رسول علیه الصلاة وسلام کم ژوند تېر کړی، کم خوارۍ، کم تکلیفونه، کم مشکلات، د قتل منصوبې، قسم قسم خبرې. قرآن په دې ډک دی، قرآن په دې ګواهي ورکوي چې د رسول علیه الصلاة وسلام پر هر ګام، هر ګړۍ د ده توهین، د ده تذلیل، د ده بې توقیري شوې ده، د ده سپکه شوې ده. 10 کاله د مدینې په 23 کاله کې رسول علیه الصلاة وسلام هغه انقلاب راوست، هغه انقلاب، هغه تبدیلی، هغه انقلاب، هغه تبدیلی چې پر 11 مربع میل باندې د ریاست مدینه یو پراخ، یو اوږد، یو وسیع، یو عریض حکومت، 11 مربع میل. لہذا هغه قوتونه چې هغو انسانیت ته د غلامۍ درس ورکاوه، د هغه قوتو په مقابله کې رسول علیه الصلاة وسلام انسانیت ته د آزادۍ درس ورکړي، انسانیت ته د حریت درس ورکړي، د ظلم خلاف، د جبر خلاف، د بې انصافۍ خلاف. ځکه الله فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. موږ ته حکم دا دی چې د انسان پر عیوبو باندې، د هغه پر کمزوري باندې باید پرده واچوي، لیکن د ظالم په باره کې موږ ته حکم دا دی چې باید د ظالم ظلم او جبر، د هغه بربریت دنیا ته ښکاره کړي او په ګوته کې بغیر څه خوف او لالچه چې هر څه پیښیږي دا ستا ذمهواري ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که یو طرف ته ذمهواري تبلیغ او دعوت و، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. که یو طرف ته د رسول علیه الصلاة وسلام ذمهداري دعوت، تبلیغ، شعور او آگاهی د قوم او د انسانیت و، لہذا دغه اړخ د دعوت او د تبلیغ و. بل طرف ته د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت بعد د دعوت سره او د تبلیغ سره په اړخ کې دا هم ذمهواري وه چې ته به په نړۍ کې انقلاب راولې. چش دپاره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. د دې دپاره چې اسلام او دین چې کوم نظام دی د انسانیت د فلاح دپاره
دا نظام به غالب وي پر تمامو نظامهای او ادیان باطلو باندې، چې غلبه د دین او د اسلام راشي پر تمامو ادیانو باندې، لیظهره علی الدین کله، چې دین غالب شي. دې ته دا آغاز د انقلاب دی او رسول علیه الصلاة والسلام هغه ذمواري پرکه دغه ولې وه چې د خطبه حجة الوداع پر موقع باندې موږ دا ویلی سو چې په هغه زمانه کې و دنیا ته ورلډ آرډر د نظام دا ورکاوه قیصر او کسرا د روم او د ایران. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 23 کاله بعد د خطبه حجة الوداع په صورت کې آخری خطاب و دنیا ته تر قیامت پوری اسلامیک ورلڈ آرڈر ورکی، اسلامیک ورلڈ آرڈر ورکی او هغه اسلامیک ورلڈ آرڈر من هم راج کی پر دې دنیا باندې او جمعیت علماء اسلام دغه اسلامیک ورلڈ آرڈر د نظام د نفاذ لپاره هغه لشکر او هغه جماعت دی. جمعیت علماء اسلام دا هغه د قربانی ځوانان دي. جمعیت علماء اسلام کمان کی چې هغه به دنیا ته او وقام ته اسلامی عالمی نظام ورکوي. دغه وجه چې کله ربیع بن عامر سرداران فارس تورلی هغه پوښتنه جن کی چې عمر څه غواړي، دا هغه اهداف څه دي، دا هغه مقاصد څه دي، څه غواړي هغه؟ دا په جواب کې ورته وویل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مقصد درې شی دي، درې اهداف دي. اول هدف دا چې هغه د انسان حریت او آزادي غواړي، لیکن هغه حریت او آزادي د انسان د هر طاقتور د طاقت څخه آزادي، د هر حاکم د حاکمیت څخه آزادي، د هر جابر د جبر څخه آزادي، د هر د مځکې پر سر باندې د ځانه خدای جوړ کړی د هغه د خدایي نه آزادي، د هر بادار او د اقا نه آزادي. و انسان ته د مځکې پر مخ د دغه خدایانو څخه آزادي ورکول، د هغه خدای و خدایي ته برابرول چې هغه د تمامو کائناتو رب دی. من عبادة العباد الى عبادة الله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هدف او مقصد دادی د هغه نظام آغاز د دې ځای نه شروع کیږي چې انسان د هیڅ چا غلام نه دی، انسان آزاد دی، انسان به د انسان د غلامۍ سوځي، انسان به آزاد ژوند تیروي. نن دنیا تا ته وایي په 1949 د دویم جنگ عظیم بعد، دویم جنگ عظیم په 1990 یعنی په 1 کې شروع شو او په 1945 کې وپای ته ورسېدی. په 1949 1 یا 50 کې عالمی دنیا پر عالمی سطح باندې د انساني حقوقو ورکولو په نامه یو چارټر جوړ کړي، یو لوثنامه یې جوړه کړه چې په هغه کې بنیادي ټکي دا دي چې انسان به آزاد وي، انسان به آزاد وي. لیکن دی و ماته د آزادۍ درس په 1949 کې د دویم جنگ عظیم آباد راکړي، لیکن ماته درس د آزادۍ 1500 کاله مخکې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکړي. ته د آزادۍ او د حریت پر نامه وینې تویوي، پر هغه د انقلاب نوم یې ایښی. د آزادۍ او د حریت پر نامه عراق کې شرک کشنیان شیرخوار کشنیان دي، په دغه 30 کاله کې تقریبا 10 لکه کشنیان مړه دي، 10 لکه کشنیان. په دغه جنگ کې 10 لکه انسانان مړه دي. اول او دویم جنگ عظیم پرېږده، په هغه کې خو په کروڑو انسانان مړه دي. هغه جنگ نه د اسلام پر نامه،
هغه جنگ د فرقې او د مسلک پر نامه نه و. هغه دوه جنګونه دا د دین او د جهاد پر نامه نه و. هغه جنګونه د دیوبندي او د بریلوي نه و. هغه جنگ د شیعه او د سني نه و. هغه جنگ د عرب او د عجم نه و، بلکې هغه جنگ چا کاوه؟ هغه جنگ چا کاوه؟ ټول انسانیت ته تباه کړي. انسانیت د انسانیت وینې تویوي. او اسلام هغه انقلابي نظام دی چې هغه د ټولو د مخه د انسانیت د احترام او د تکریم خبره کوي. ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالی په خپل قرآن کې و انسان ته دغه د تکریم او د احترام سند ورکړي، دستاویز ورکړي او ازادي هغه ده چې کله ما دا غږ وکړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغام د پیروکاري په نتیجه کې چې قولوا لا اله الا الله، د دې معنا دا ده چې غلامي به د یو رب وي، بندګي به د یو رب وي، نظام به د یو رب وي، حکومت به د یو رب وي، دستور به د یو رب وي، قرآن به د یو رب وي، فرمان به د رسول وي، او راه او راسته او لار او اطاعت به د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي. د دې معنا دا ده چې د مځکې پر مخ باندې د تمامو خدایانو زه لعنت وایم او د تمامو خدایانو سره د بغاوت او د بېزارۍ اعلان کوم.